أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سوال لسم آیت دے پر سورة العنکبوت کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او یقیناً لے گلیو مونگا نوح علیہ السلام الى قومه اخفل قوم تھا فلبث فیہم ناغیسار شو پاغی کے الف سنت زرکلنا الا 50 عاما مگر 50 کلنانا فأخذهم الطوفان نون ولغی لطوفان وهم ظالمون حال دادے چدی ظالمانو فانجیناہ نمونگ بچو ساتو نوح علیہ السلام و اصحاب السفینت و کشتے والا دغ طوفان نام وجعلناها اکرمونگ دغ کسا یا دغ کشتے آیتا للعالمین عبرت دا مخلوقات دا پارا. امام طبری دلتے او تفصیلی عبارت اگر دا آیت تا تفسیر نمخ کی لگلے دے چاگہ بغور الستی شن معلومی کی چدا ربط تے. امام ابن جریر طبری لکی محمد ابن جریر طبری دے وہذا وعید من اللہ تعالی دا اللہ طرفنا وعید دے دا قریش دے مشرکانو تے اوری ہوئی ہوتا. آغا قریش آغا مشرکان چاگی ہوئی مومنانو تا چی زمونگ پلار باند روان شے زمونگ پلار روان شے استازو د گناہونو ذمہواری زمونږ په غاړه. رسول الله سلام ته وی چې تا دې د مشرکانو دا خبره او دا اذیتونه دا خفنه کی ځکه ما عادله مهلت ورکړل دی هغه مهلت ما وګت کړل دی د دې آخري انجام هغه تباہی ده ستا او استاد ملګرو آخري انجام هغه کامیابی ده. دا سکار مونږ نوح علیہ السلام سره هم کړو ځکه چې مونږ هغه قوم تولېږو هغه په قوم کې دغه 9.5 کاله دعوت د توحید ورکو او تنقید به کو په الها د هغې په الها او په غلطو الها بوتانو باندې نه هغې به روزانه او دې دعوت سره د هغې روز به روز د هغې نفور سوا کېده او نفرت هغې باندې مخیره کې عذاب راغی. طبری دغه لیکي ابن جوزی لکی چې دی واقعہ کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته ځکه چې هغه ته د مخکې انبیاء او واقعات هغه بیانېږي خبرېږي په هغې خبرولی شي چې ګوره الله په هغې ابتلا راغوستی وکنه نه پتا هم ابتلا راولي محمد صلی الله علیه وسلم او په دې واقعه کې سخت شدید وعید دی د هغې چا دپاره چې په شرک قایم او دایمي ځکه اگر که الله دې له مهلت ورکړی دی نه داسې مهلت الله قوم د نوح لم ورکړو د دې نه زیات مهلت ورکړو 9.5 کاله او بیا ونیول او د عمل کې د پاک کو. امام رازی بل ربط هم لیکلی دی بس دا یو کافي دی چا شو وکړي نو هلته دی بیا وګوري ما لیکلی دی دویم باب د 40 آیته پورې بځي 4 انبیاء واقعات 4 قسم ابتلاءاتو د ذکر دپاره. اول ابتلا د نوح علیہ السلام اوږد عمر باندې چې اوږد عمر هغه لوی زمانہ دعوت توحید ورکو او مرګریم یو څو بس پیدا شو او قوم مخالفت کو نه منل. دویمه ابتلا په واقعه د ابراهیم علیہ السلام دعوت د توحید تفصیلا قوم لور کو قوم مخالفت کراغه خلکو ورته وشتو بیا عمل کم پرې خو دو. دریمه واقعه په ابتلا د قوم د خندنی واقعه د لوط علیہ السلام او د عذاب مطالبه کول. څلورمه واقعه او څلورمه ابتلا د قوم تکذیب او مسخرې کول لکه واقعه د شعیب علیہ السلام. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لېږلو مونږ نوح علیہ السلام د هغه قوم ته بنو راسب ځام. قرطبی دلته لیکي تفسیر کې چې نوح علیہ السلام کیسه تسلی دپاره پیش کی چې ګوره ابوتلی النبیون قبل کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابتلا کې چولی شوي دي انبیا ستانه مخکې په کافرانو باندې نه هغوی صبر کړو تب هم صبر کې تب هم برداشت کې. نوح علیہ السلام واقع مخکې ځکه ذکر کړه قرطبي وی ځکه چې هغه ته کوم حالات د قوم د وجه مخې ته راغلي نو داسې بل قوم ته نور راغلی او دا اول نبی و چې د شرک د تنقید دپاره لیږلی شو او دی د جزیرې نه لیږلی شو قتاده وبعث من الجزیره. صحیح سند سره د عون بن ابي شداد نه دا روایت نقل دی صحابي نه دی هغه وی چې الله نوح علیہ السلام نبی کو وهو ابن 50 و300 350 کال عمر دغه وی ناغه قوم کې فلبس فیهم الف سنه زر کال تیر کړه 50 نه طوفان نه بس ثم عاش بعد ذلك 50 و300 سنه بیا داغه نه بس هغه 350 کال نور تیر کړی دي نو قوم باندې بیا طوفان راغلی دا دلی کړی دی. فلبس فیهم نو وخت تیر کو نوح علیہ السلام په قوم کې دعوت تبلیغ کو يدعوهم الى الاسلام ويحذرهم وينذرهم. سمرقندی وی قوم کې وخت تیر کو قوم ته دعوت ورکو د اسلام قوم يرو د بد انجام نه الف سنه زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کلنا عام واحد جمع اعوام رضی نو قوم انکار کو قوم نه منو. دلته د نوح علیہ السلام په عمر کې ډېر لوی بحث ته داخله کې کوي ډېر تفصیلی بحث ته زه به د هغې خلاصه ذکر کم. ابن جوزی لیکلي دی چې 15 اقوال دی په دې کې چې 40 کال عمر کې بعث بعد 40 سنه 40 کال عمر کې هغه نبی کړی شوی دی. یوسف بن مهران د ابن عباس نه نقل کی او قوم کې 9.5 کال تیر کړی دي او طوفان نه پسې 13 کال شپېته کال تیر کړی دي یو قول دی. کعب الاحبار چې دروغجن دی هغه دا خبره کی قوم کې 9.5 کال تیر کړی دي پس ته طوفان نه اویا کال تیر کړی دي نه یو زر او شل کال وی دا عمر دی دا دویم قول دی. بل د عون بن شداد قول دی کوم چې ماته د تفسیر طبری نه وې هغه ابن جوزی نقل کړي خو اصل دی کې ابن جریر دی. سلورم انه لبس فيهم قبل ان يدعوهم 300 سنه د دعوت نمخ کې هغه 300 کال وی تیر کړی دي او بیا 300 سنه 300 کال دعوت ورکو او طوفان نه پسم وی 350 کال هغه وخت تیر کړی. دا سلورم شو. پنځم ان هذه الايه بینت مقدار عمره كله دا آیت دا ټول عمر بیانې کنه دا نور خو د خلکو خبرې دي بس دې آیت کې چې وی دي نه وی دغه دي. قرطبی په دې ډېر تفصیلی بحث کړی دی ډېر زیات د عمر په مبلغ کې وی اختلاف چې عمر یې څومره نو سم مفسرین دا وی چې الله کم کتاب کې ذکر کړي بس وی دغه دی. د قتاده قول نقل کړي د ابن عباس نقل کړي د وهب بن منبه د قول نقل کړي بلات عون بن شداد ټول هغه زپریدم. حسن بصری د ځان نه خبره کی چې ملک الموت راغی چې د روح یې اغستو ناغه ته نوح دنیا کې رسوم وخت تیر کو هغه 300 کال د نبوت نمخ کې او 9.5 کال می قوم کې تیر کړو او 350 کال پس طوفان نه نو ملک الموت دوی د دنیا عمر څنګه تا تخکاره شو دنیا څنګه وا هغه وی لکه د هغه کور په هان چې د دروازې دی په یو رانه وته په بلو وته نو خو قول له عبرت لپاره نور څه سند نشته دی. بیا د حدیث انس بن مالک نه نقل کړی لما بعث الله نوحا الى قومه نوح علیہ السلام چې الله خپل قوم ته لګو وهو ابن 50 و100 سنه د 250 سالو فلبث في قومه الف سنه الا 50 عاما قوم کې 9.5 کال تیر کړل د طوفان نه پس 2.5 کال ژوند دیو. ملک الموت دراغ او ته یا نوح یا اکبر الانبیاء و یا طویل العمر و یا مجاب الدعوه اے نوح اے انبیاء کې د ټولو نه مشرا اے اوګد عمر والا اے دعوت دعا قبل دن کیا
کیف رأیت الدنیا، دنیا ته د څنګه ښکاري. هغه ته خبر وکړه په شان دغه سړي چې یو کور جوړ کړي د دوه دروازې، په یو ننوځي په بل باندې وځي. څوک وایي چې هغه یو ته ننوځي په یو ور باندې ولږ ساعت کښېني بیا په بل باندې وځي، څوک پکې داسې وایي. دې حدیث ما ته سند نه معلومه چې دا څنګه دی. قرطبي ذکر کړه، قرطبي محدث نه دی، کله کله جرح وکړي د بعضې علماو نه هغه نقل وکړي پکې، خو خپله محدث نه دی. د استاد دی، هغه هم قرطبي نوم دی، هغه هم محدث دی. قرطبه علاقه ده، نومونه بدل دي، اندلس او قرطبه دغه علاقې. نور اقوال هم دي پکې، خو زه د ده شجرې له راځم او د ده اولاد له، دا اهم ځایونه دي. اوس بعضې خلک پیدا شوي دي کورکمان غوټې مونږ ته د هغوی موږ هم تاریخ دانان یو، حدیثو له ګوتې نه وړي. حالانکه مستدرک د حاکم کې دا یو حدیث دی، هغه به زه انشاءالله خپل تاریخ کتاب کې لیکم چې آدم علیه السلام اولاد هغه دو ډلو کې تقسیم شو. یو ډله به غر باندې پاتې کېده، بله ډله په امواره کې. اوږد حدیث دی، نور واقعات هم دي پکې. دا چته مونږ ته چا نه دي ښولي په تاریخ کې. په دې خو بس مخکې چې کوم دی نو بلیک سټیج ورته وي که څه ورته وي چې تیاره ده، مونږ ته پته نه لګي چې هغه وخت کې څه احادیثو کې شته که نه. او حدیث صحیح دی. نوح زوی د لامکو، دا مخکې ما ویلي، خو چونکې قرطبي پکې څه ناشنا اقوال ذکر کړي ځکه پې زه لږ ټایم علمه. نوح بن لامک بن متوشلخ بن ادریس، دی ادریس کې کلام دی. ها دا ادریس کوم چې مشهور ادریس علیه السلام دی، صحیح دا ده چې دا د نوح علیه السلام نکانو کې نه دی، دا نوح علیه السلام نه وروسته راغلی. مستدرک د حاکم کې به دې حدیث موجود دی. هغه زوی د اخنوخ دی، اخنوخ زوی د یرد، هغه د مهلایل دی، هغه د قینان زوی دی، هغه د انوش، هغه د شیس، هغه د آدم. دا مستند شجره نه ده، بس یو قول دی او دې باندې کار کول غواړي چې ته صحیح حدیث کې ذکر ده که ذکر نه ده. د نوح نوم وي خپل السکن و سکن، سین کاپ نون. و انما سمی السکن لأن الناس بعد آدم سکنوا الیه فهو ابوهم. سکن ته په دې وجه وي چې خلکو د آدم علیه السلام نه پس هغه تر سکون ومنتو، دا د دې پلارو. د دو زامنو سام، حام و یافس. سام حام، حا بغیر نقطه حلوا والا، بل یافس فی سے. د سام اولاد عرب و فارس و روم دی. وفی کل هؤلاء خیرون، په دې ټولو کې خیر موجود دی. سام زامن سوګو فارس و رومو. او د حام اولاد القبط و سودان والبربر. قبط، سودان، بربر. سودان او قبطیان او بربر تاسو پیژنئ. بربر ډېر ښه قوم و، دا د حام اولاد شو. او د یافس اولاد ترک، ثقالبه او یاجوج ماجوجو، دا د دنه دي. ښه ترک د خلک مغول وي، ښه دا هغه ترک دي. د یافس اولاد ترک ته، ثقالبه دي او یاجوج ماجوج دي. ولیس فی شیء من هؤلاء خیر، او په دې کې څه خیر نشته دی. ابن عباس وی چې د سام اولاد کې هغه لږ سپین دي. وفي ولد سام بیاض و ادمة و غنم رنګ دي. د حام اولاد تور دی او لږ سپینوالی دی، سوډانیان تور دي که نه. یافس اولاد ترک و ثقالبه الصفرا والحمرا، سره دي او زیړ دي، سوروالی دی او زیړوالی دی پکې. د دې یو څلورم زوی و چې د هغه کنعان نوم و، الذي غرقا، چې هغه ډوب شوی دی. او عرب هغه ته یام و، یام. کنعان ته عرب سی وي یام. د ده څلور زامن دي. ښه درې خلکو ته یاد دي، څلورم ته یې دی. بیا نوح علیه السلام ته وی نوح ولې وی ځکه وی ډېر وخت یې جړلو، قوم به دعوت ته رابلو، خلکو نه منله، هغه به په هغې باندې جړل. دا خبره کمزورې ده. ښه نوح عربي زبان لفظ نه دی، ګوره تحقیق په دې کې دا دی. څوک وایي چې نوم د ده یشکرو، یشکر، لیکن ډېر زیات به جړل نه. الله ورته وی ای نوح تر څو پورې به جاړې، ځکه ورته نوح وي. یا یو ورځ وي دی د سپي په خوا باندې تېرېده نو وي دا سب پمن سیز دی، مړه سب بدرنګ دی. وي ما قبحه، نه الله ورته وحی وکړه، فوحى الله الیه اخلق انت احسن من هذا، زه وي تر دې نه ښکلی جوړ کړه که نه. ده به دې خطا باندې بیا ډېر جړلو.
دا اقوال ټول دی کې زمونږ د استاد محترم قول دا چې دا غلط دي داسې خبرې دي. کم چې قرطبي اقوال ذکر کړو په دې کې چیرې حدیث ته پکې او داسې کنه نه ابن کثیر رحم الله په بعضو باندې کړهنا غرزولې ده. ما دغه تحقیق نقل کړی د ما سره خپل وخت نه ملو شوی. قتاده وی چې عمر داغه ټول زرګالو مگر 50 نه لبس فيهم قبل ان يدعوهم 300 سنه 300 کال دعوت نه مخ کې 300 کال روبل 300 کال طوفان نه رستو. ابن کثیر وی دا قول کمزور دی. صحیح هغه د کم چې قران ویلی دی کم چې عون بن شداد ویلی دی دام کمزور دی. دا پاغي دا نقطه ولګ ابن کثیر وهذا ايضا غریب رواه ابن ابي حاتم وابن جرير وقول ابن عباس اقرب. قول ابن عباس لګ نږدې دی زیات صحیح دی. ابن عمر نه تاسو کړی شو چې نوح عليه السلام څومره وخت تیر کړو دنیا کې. قال قلت 1000 سنه الا 50 عاما. اکد قران خبره وته کړي. فاخذهم الطوفان ور قوم ته دعوت ورکو قوم نه منلا. تاسو ته نوح صورت بچلو ته نوح وګورئ کې په پتو لګي انی دعوتهم جهارا واسررت لهم اسرارا پاره طریقه باندې غرابل دعوت چې کومه طریقه واغې اپلای کړي لیکن قوم نه منل شنه غټه وي. نو دغه قوم ونیول طوفان پاغي باندې راغی الله په دلان نه وبرو باسه د پاس نه په وبو ورولې. طوفان په دی وجه وی چې غار زه ته او چور دی ورسی کنه طواف کی کنه طوفان خلکم توراتو کی خار دی ته ورسی وهم ظالمون بدا سے حال کې چې دغه خلک ظالمانو. امام طبری ظلم کو په خپل ځان باندې د کفر د وجه امام رازی لیکي ګور وهم ظالمون ویل دي الله وی صرف د ظلم د وجه چل عذاب نور کی پاغه عذاب پاغه ګناه باندې پاغه ظلم عذاب ورکی چې پای کې دوامي یو سړی خپل ظلم نه پریدي یعنی اهلکهم وهم علی ظلمهم ولو كانوا تركوهم لما اهلكهم فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها آية للعالمين. فانجيناهم من نجات ورکو غلام من نجات ورکو نوح علیہ السلام نا تو بری فانجینا نوحا من نوح علیہ السلام نا نجات ورکو طوفان نم بچ کو واصحاب السفینہ کشتے والا دا آغا کشتے والا چې نوح علیہ السلام سره پا کشتے کې سوارو داغا بجوڑا شوی کشتے کې داغا اولادو داغا بی بیان وی نجات ورکو منگا غلا سمرقندی وی دا غرق نال ڈوبیدونا. ابن کثیر وی دا کشتے والا غو آمنو بنوح چې په نوح علیہ السلام باندې غی ایمان راوړو دغه وجعلناها وکړه دغه کشته وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين وحجة عليهم. امام طبری مونږ دغه کشته نه چې کم کې مونږ نجات اغل ورکړو دغه صحابو لا هغه نه مونږ عبرت او نصیحت جوړ کو حجت هم جوړ کو د مخلوقات د پاره. دا کشته الله پاک قداده وي د جودي په غر باندې الله او درولا خلق باغې ته قتل چو ګور د مونږ نکان د دې کشته نه را کو شي وي مونږ داغې نه آباد یو مونږ داغې نه آباد شو یا مونږ داغې دا سزا کړه مخلوقات د پاره عبرت ها کنایه د عقوبت او د سخط نه وجعلناها دغه کیسه او دغه سزا مراد ده. جودي دی ها جوګی نه دی دال دی ما خو دې ویلو چې هغه یو لیکلی دی د پټانو کی اصلیت تذکرہ پټانو کی اصلیت ته کیسه شه ده ان ویکلی والا وی ټلا جوګیاں دغه یو غرد د پنده سره وی د جوګیا ځکه وی چې دا نوح علیہ السلام کشته په دی ولاړو قرآن کو د جودي ویلی الکه غاب ته کدا دا دال دی تاسو وی ګډ وډو باندې سر شوی دا ټلا جوګیا دی دا ولې د هندوانو جوګی نومولا الته جوګیان بر خطر اوس توپونه مبونه بیوالی اب چپا باغیم را دی کنه دا قدم د صوفیاو یو بل نه متاثر دي ځکه د ټلا جوګیا وي ندی غلطونه بزان ساته ها دا نه چې اوساته یو ټکی بدل شي تا بیا ذهن تل لړل لکه غاپو د غاپ په عرب قاف او کاف استعمالي دال نه استعمالي اچې په جیم استعمالي یا شین استعمالي باچا ته بادشاہ وي یا بو ته باجا وي باچا ته هغه دا نه کوي
د عربیت نم نه واقع په سوچان پړه دی نو اردو ورځ نه عربي ورځ د تاریخ لیکي تر څه خبره قرطبی لیکي وجعلناها کې سفینه ته د ها راجع ده یا عقوبت او یا نجات ته بس اگر خبره بالکل راغونډه کړې ده وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإبراهيم یاد کے ابراہیم علیہ السلام ذکر کا د ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې هغه خپل قوم ته ویل اعبدوا الله عبادت خاص کې الله لا صرف اور صرف د الله عبادت کوي واتقوه یریږي د هغه د عذاب نه ذالکم خیر لکم دا ستاسو د پاره غوره ده د الله د عبادت کول ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ چې خیر پس کې دی نراشه خیر پس کله چې د نوح علیہ السلام د واقعې نه اوسګار شکنه نو واقعیا ذکر کې د ابراهیم علیہ السلام امام رازی وی ابن کثیر وی چې الله خپل رسول خبري د ابراهیم خلیل الله او د امام الحنفانا چې ګور خپل قوم د الله توحید ترابلو او اخلاص ته تقوا ترابلو او د یو دی وی چې د الله نه رزق واړي توحید فی شکر خپل کې لیکن قوم نه منله دویمه واقعیا د ابراهیم علیہ السلام دویم قسم ابتلا د بیان لپاره د دعوت توحید په وجه خلکو ورته ویشتو بیا عمل کم پرې خو دی آیت کې توحید بیان سره د فائدې اجمالا و ابراهیم او ذکر وکړه د ابراهیم و عطف ته فلقد ارسلنا باندې ولقد ارسلنا نوحا نو ذکر ابراهیم یو داسره سوګ ابراهیم منسوب دی باندې نه د وجه داغه معطوف ته په و ابراهیم کې سیدا سی وي او کې سیدا مو کې دی چې دا ورسلنا ابراهیم ای سوګ وذکر ابراهیم علی قرطبی لیکلی و ابراهیم اذ قال قومه اعبدوا الله الله نبی سلام ته وی چې یاد کې ابراهیم علی السلام خلیل الرحمن چې هغه قوم ته ویلو قوم ته دعوت ورکو بیان کو الله رسول کړه وغه ته دا وی چې زما قوم عبادت د الله کې وې دا غن علاوه تاسو اوسان او اسنام عبادت کې وې اساس د الہ ندی اعبد الله سمرقندی وحد الله یواز د الله عبادت کې وې الله یو غنه قرطبی افردوه بالعبادت یواز صرف اور صرف د الله عبادت کوي نور مکوي عبادت کوي نو صرف د الله او کې د نور مکوي واتقوه یریږي د عذاب نام قرطبی لیکي او یریږي عقابات و عذابه داغه د عذاب نو داغه د سزا نو یریږي اخشوه ولا تعصوه او یریږي د غسینا د فرایض په ادا کولو د ګنا نه بزان ساتلو تو بری وي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا توحید او د یوازې د الله عبادت دا غوړه دي ستاسو د بار د بوتانو د عبادت نه ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ چې تاسو د بار خیر پس کې دی او شر پس کې دی ابن جوزی وی لیکن تاسو نه پوهیږئ خپل خیر او شر تاسو نه پوهیږئ عبادت د الله او تقوا د غوړه دي خیر دی پدې کې خبر هم دا سي دا امام رازی وی لکه چې د خلاف عبادت د الله عبادت خلاف هغه تعطیل دی خلاف دغه تقوا دا تشریک خلاف د تقوا هغه تشریک شرک دی او دا دواړه عقلن اعتبارا دا شرک دی شر دی شرک نه دی شر دی غلط کی دواړه عقلن ابن کثیر وی کله چې تاسو عبادت د الله کې او تقوا کوي نو تاسو ته دنیا او آخرت کې خیر ملاويږي او دنیا آخرت کې بس تاسو نه الله شر دفقي دا د توحید او د عبادت د الله برکت دی انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون انما تعبدون کنن تاسو عبادت کوي من دون الله د الله نه سوا او سانند جوړ کړی شو شکلونو وتخلقون افکا جوړوي تاسو دروغجنې کیسې
ان الذين كنا کسان تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله د الله نه سوا لا یملکون غی اختیار نه لري لکم رزقا تاسو د پاره د روزه فابتغوا نو لټوي تلاش کې عند الله الرزق د الله سره روزي فاعبدوه یواز دا الله عبادت کوئ واشکروا له شکر کوئ داغه الیه ترجعون یواز هغه الله ته به تاسو واپس کولی شئ داغي د عبادت او داغي د مذهب بطلان ذکر کی پابلغ وجوه سره امام رازی وی د مشرکانو د طریقې باندې تنقید کوي راګه چې خلک د معبود عبادت په یو سو وجو کوي یو په دی وجه کې چې هغه مستحق د عبادت وي مستحق د عبادت وي تکه چې هغه بندله خوراک ورکی د لوګې نه ساتي یا په دې وجہ چې هغه کې فلحال پیدا وي فلحال پکې پیدا وي لکه تعالی مزدوري درکې یا په دې وجہ عبادت لګي چې په مستقبل کې پیدا وي په دې وجو خلق کی یا ته نه سړی یریږي خائفا منه په دې وجو باندې خلک عبادت کوي تاسو په څه وجه د دې سيزونو عبادت کوئ ابن کثیر وی بیا د الله بیا دې باره کې خبر ورکړي چې دا غبوتان جو تاسو عبادت کوي اوسان لا تضر ولا تنفع نه پیدا ورګي نه نقصان ورګي تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی چې جوړوم کړه تاسو دا خدای دی دا غوستا سبحان مخلوق دی آیت کې پدریو طریقو سره رد په شرک باندې او توحید د پاره دریو امر ذکر دي انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه اوثانا د جوړ کړی شو شکلونو اوثانا معنی کوي امام طبری مسولان شکلونه مثالونه مثالونه جوړ کړی دي شکلونه جوړ کړی دي قطادوی اوثانا معنی اسنامن حسن درجه کې روایت نقل لی ابن قتیبه وی اوسان جمع دی واحد وسن دی چې د کاڼینا یا د چونینا جوړ کړی شي هغه ته وی وسن امام رازی وی چې دا عبادت مستحق نه دا سيزونه فی ذاته لذات حال کونها لکه چې دا اوسان دی داغي سه عزت نشته مړه تا جوړ کړی دی ابو عبیده وی چې سنم هغه دی چې رسرو سپینو یا د پیترو نه جوړ شي وسن هغه ته وی چې د چونینا یا د غټه نه جوړ شي جوهری وسن سنم ته وی جمع وسن اوسان راضی لکه وسدو اساد مړه آرا غسیز کده لرګي کده اوسپنی کده پلاستیکی کده خور نه کده چخ مخ نه جوړي چې خلک عبادت کی بس دغه وسن او سنم دی دغه خلک فرق بیا کې سو کو چې دیوال کې شکل جوړ شي په پین بال پین یا په دغه هغه ته وسن وی او چې باډي پورټریټ غونته نه هغه سنمي فرقونه بګي کوي خلکو شاه ولی الله رحم الله البلاغ المبین کې ډېر تفصیل بیا کړل دي وتخلقون افکان او تاسو جوړوي دروغ د ځان نه دروغ جوړوي چې د شکل عبادت پدې وجه کوم چې دا تور کړی دا کار نامه کړی دا یا تاسو دا شکلونه جوړوي نه د ځان نه دروغ جوړوي د ځان نه دروغ جوړوي چې ګوره دا خدای دی تقولون کذبا مجاهد وي تاسو دروغ وایي تخلقون تقولون یہ ابن زید وی چې تاسو دروغ جوړوي هغه بوتان چې تاسو په خپل لاسونو باندې اوتراشه سمرقندی وی تاسو په خپل لاسونو دا جوړ کې بیا وایي چې دا خدایان دي دا دروغ دي کنه د ځان نه خدایان جوړوي ډوزي ولې چې ته په خپل الله جوړ کې بیا دا ما خدای دې نستانه غټ لیونه دا دې نه غټ دروغ شته دا څنګه خدای به ته جوړه کتاب جوړي چې دا په خپل الله جوړ کو نه غوستا مخلوق شو تا ستا جوړ کړی شوی شو ابن جوزی دو طریقو سره د تفسیر دی یو دا چې تاسو د دانه دروغ جوړوي په خپل خیال دا وایي د تاسو والي حدیم یا بوتان جوړوي تاسو تخلقون افکا تصنعون الاسنام ان الذين تعبدون كنا کسان الذين ذوی العقول د پر رزق کنا ندی به د چا شکل جوړو نه شکل به یو نیک سړیو کنا په دې وجه د بزرګانو عبادت هم نه لپاره د نیکانو ان الذين كنا کسان تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه
لا یملکون لکم رزقا هغې اختیار نه لري ستاسو دپاره د روزې هغه بوتان هغه د نیکانو شکلونه چې تاسو د هغې بوتان جوړ کړي دي تاسو عبادت کوئ نه هغې ستاسو د روزې ګورې ذمهوار نه دي وس نه لري وس نه لري په دې چې تاسو له مال درکړي سمرقند وي هسې د هغه پوجا پاټ کې خلک پوجا پاټ دی لګي چې مال سره کی یا مال رزق راکړي زما روزي رسان دی وجود را کړی دی سایرا را کړی دا اولاد را کړی دنیا را کړی دا د تعالی څه کړي فابتغوا عند الله الرزق لټوي تلاش کوي د الله سره رزق روزي فالتمسوا عند الله الرزق الله سره ګوره بوتانو سره مګوره الله سره چې ګوره نل تبيتو مومه الله روزي رسان دی الله پدې قادر دی پدې قادر دی خپل شوق خپل عبادت په خپل رزقونو کې الله تو ګرځوا واعبدوه یوازې الله توحید ومنه د عبادت کوي ځکه چې هغه مستحق دی د عبادت وحدوه واشکروا له فی النعم واشکروا له طوروي شکر ادا کې دا پاغ رزقونو کو چې تاسو له درکړي دي پاغ نعمتونو چې تاسو له درکړي دي الیه ترجعون تاسو خاص هغه ته واپس دي هغه ته واپس د مرګ نه واپس کول شي نه تاسو نه به تاسو چې تاسو د عبادت کوو کله نور مخلوقات وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کله چې توحید د بیان نه فارغ شي کنه نو سو پسې تهدید یې راورکی وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ کچری دیستا تکذیب کی تا دروغجن غنی نس پروا نشتا فقد کذب زکه چې یقینا دروغجن کړو امم ډیر امتون خپل رسولان من قبلکم استاسنا مخکی وما علی الرسول و نشته د رسول په ذمہ باندې الا البلاغ المبین مگر ښکارا رسول او تبلیغ کول یره د قریش ہوتا د دې آیت نه درشته آیت پورې آیتونو تفسیر کې دوه احتمالات دي چې آیا دا خطاب رسول الله سلام قوم ته دی تفسیر کبیر لګي کنه د ابراهیم علیه السلام هغه بیان شروع دی نو دوړو غاړه مفسرین تللی دي او زیات مفسرین پکې دی غاړه ته دي چې دا خطاب د نبی سلام قوم سره دی امام رازی امام قرطبی ویلي چې ابراهیم علیه السلام سره خبره ده سمرقندی اغم نبی سلام ته هغه دا وایي چې مکی ولوتو وای نبی سلام قوله خو ګرځول بهر کې خود دواړه خبرې ولیکي امام رازی دواړه لیکلي چې دې کې دوا غوالي سم مفسرین دی خو دی وسه دی خو دی امام طبری امام سمرقندی دا رسول الله سلام سره لګول دي چې خطاب مکی سره دی مکی والو سره دی وَإِن تُكَذِّبُوا کجتا تکذیب کوي اي خلکو زمونږ د رسول د محمد صلی الله علیه وسلم په هغه خبره کې تکذیب کوي دروژن غنئ چې تاسو د الله د عبادت ترابلی او تاسو د ویج د بوتان نه ډډه وکې نه په خبره نشته نوح علیه السلام قوم او د ابراهیم علیه السلام قوم هم د نوح منلې تاسو هم دغه په هان کافر یا غشانتی په غلطه روان یې فقد کذب یقینا تکذیب کړو ممن غنو متونو غنو ډلو من قبلکم استاسو نمخ کې د خپل رسولانو امام طبری پروا نشته د کتا او تکذیب کوي ول ډیر ډلو استاسو نمخ کې د خپل رسولانو د خبرې نه منلې خپل رسولانو چې کوم حق ترا بلل نه خلکو دا نه منل پاغیم سترګې پټوي پتا سو باندې پټی وما علی الرسول دلته هدف د مخ کې روح کا اغي و نه منل ناغي تباک لشول نه الله بتا سم تباکی ک تاسو نه منه په خپل کفر باندې موسری اړم یې وما علی الرسول او نشته د هیڅ رسول د محمد صلی الله علیه وسلم په ذمہ الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کول دي د الله د پیغام خپل قوم ته ښکارام هغه باغه خبرې کوي سیوا اضافي نه کوي الله تعالی کوم خبره حکم کړی چې دا ور سوا قوم په دې باندې پوهه کا بس هغه به هغه کوي البلاغ المبین ذکر المسائل هغه دعوت او هغه مسائل به خلکو درسي المبین خکارا اقامت البرهان په قوم حجت قائمول صفا خبره کول نه البلاغ المبین هغه پیغام چې الله غل ورګړ لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام دعوت ورکول پورا نه البلاغ المبین
بس پوره خبره ښکاره خبره د رسالت هغه پیغام کم چې مراد دی د رسالت نه د پیغمبر نه هغه خبرې به بس رسي ټو دی پوینټ خبره او صفا نشا ولی الله پیغام د رسالت په دې باندې هغه کتاب د البلاغ المبین فارسی کې اردو کې بیا هغه ترجمه او تحقیق هغه د مونږ ول صاحب کړ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير اولم يروا آیا دی ګورنا سوچ نه کی فکر نه کی کیف یبدئ الله الخلق جسنگا ول پیدائش کوي الله د مخلوقو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ان ذلك کنندا کان علی الله یسیر په الله باندې آسان دی قل سیرو آیا سیرو گرزے فی الارض پزمکا کے فانظرون اگورے کیفا بدا الخلقا چې څنګه پیدائش شروع کړی دی الله څنګه هغه پیدائش شروع کړی دی ثم الله ينشئ بیا الله کی النشأة الاخرة بل پیدائش یقینا الله پر سیز باندې قدرت لرونکی دی کله چې توحید بیان شو دا اصل اولو بیا رسالت بیان شو چې پیغمبران لېږلي یا ما رسول البلاغ المبین دویم اصل ذکر شو توحید اول اصل رسالت دویم اصل اصولنا دریم اصل ذکر کی حشر معاد دا د ربط یو انداز دی کله الله رسالت ذکر کی بیا توحید بیا آخرت کله آخرت بیا رسالت بیا توحید بس دا آسان ربط دی دریو نه اکثر آیتونه چوڑ دي دا آسان ربط دی اثبات کی بعد الموت بعد الموت اثبات کی مخکې توحید رسالت اثبات شو اولم يروا آیا دی نګوري محمد صلی الله علیه وسلم آیا دا کافر نګوري سمرقندی امام رازی آیا پوه نه دي داخله کوم علما ظاهرا واضحا کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله شروع کړی دی پیدایش طبری وی کیف یستعنف الله څنګه الله ول شروع کړی دی خلق الاشیاء پیدایش د شیزونو لکه ماشوم لویږي طفلا صغیرا ماشوم پیدا کی ماشوم وړو کې بیا غا الک شي یافعا نغیدون کی برګیدون کې ثم بیا سړی شي رجلا مجتمعا ثم کهلا بیا بوډا شي سمرقندی الله په ابتدا کې پیدا څنګه کړی چې هیڅ شي نه بیا پیدا کی څنګه دا وګوره وبنوي وبې څنګه راوسته دوبونه بیا انسان په کومه طریقه ابن جوزی څنګه الله دی پیدا کړی په ابتدا کې د نطفه نه بیا د مضغه نه تر دې چې خلق داغي پوره کی امام رازی څنګه یخلقه من تراب یجمعه جمع کړی دی جوړ کړی دی د خورنا د غشان اجزا هغه د خور نه جمع کی دوباره پیګي بروح واچي ثم يعيده دوباره به کی آیت ده اغه الله به دوباره دا پیدائش کی پس د پناه کې دونا چې دارو واستي شو پناه شي څنګه چې هغه په اول دل پیدائش کو د غشان دوباره به هم کی هغه د ګران نه ان ذلک کنن دا دوباره پیدائش علی الله یسیر په الله باندې آسان دی توری وسنګ چې پاغه اول د لسانو داسې په دوباره آسان دی لکه چې هغه یو کار وغوړ قرطبی نغتی کن نفیکون غشی قل دے خلق تو آیا سیرو گردے فی الارض پزمکا کے پالاکو کے فانظرو نو گرے کندرات ہوتاو کدائیو کے کیف بدا الخلقا جسنگا غشورو کرے دا پیدائش ثم اللہ بیابا اللہ ینشئ النشأة الاخرہ پیدا کی بدا پدو امزل لیکن اللہ پر صد قادر دے اس پدوے میں طریقے سرا بعض الموت ثابتی نور مخلوقات د عبرت په نظر وګوره نو اثبات به وشي تاسو د باس بعد الموت دا به تاسو دا خبر اومنه دا به ثابت شي اول دلیل انفسی او دلیل افاقی ورکی قلوا اے محمد صلی الله علیه وسلم د منکرانو ته چې باس بعد الموت نه مني سیرو ګرځي فل ارض پزمکه کې شیخ رحم الله با اکثر د زینو کې سیرو فل ارض بالاقلام والاقدام دا نقطه به وي بالاقلام ولق کتابونه وګوره او ګرځي په قدمونو ګرځي فلار تاریخ وګوره د خلکو وګم ګرځي زمکه کې وګرځي سافرو فلار د سمرقندی اقرا القرآن او قرآن وګوره کنه
امام رازی خپل فکر وګرځوي په ځمکه کې خپل ذهن چلوي په دې بار دنیا کې ذهن چلوي د لپاره چې پوه شي په بدء الخلق چې پیدایش څنګه شروع شوی. امام قرطبی وی وګرځي علی کثرتهم ځمکه کې وګرځي وګوره خلکو ته وګوره چې مختلف حیات وګړي څومره ډېر دي چې به بدلې دي رنگونه بدلې مزاجونه بدلې داغي تیر شوی زمانو کورونو وګوره کلی وګوره کندرات یې داغي تهذیب تمدن وګوره څنګه الله تبا کړو چې تاسو د الله کمال قدرت معلوم شي ښا داغي کورونو وګوره چې تا نالې دي ډرینیج سیستم چې ته نالې نه وي ځکه فقها ویلي دي کنه چې ته لامبي بارود خو بیا وینځه ولې دې دومره ترقی نه وکړي امونځ داړو کې وینالې دي دا معمولی خبره نه ده هغه او خيار شي وو د وبو په نکاسه پوي شي وو تا د بشان وینو چې یو خساروي په دغه کې وبس کې بل خو به کې دی لامبي نالې یې کړو د استعمال شي وو به دې برخه ذهنونه دغه تیزوخه دا د قوم په خيارتیا دلیل دی وبو درېږي ماشي پیدا کیږي په خلک بیا دانه راخیږي دا ګندګي د پیدا کیږي. فانظروا نو ګوره فانظروا فاعتبروا سمرقندوی کیف بدا الخلق کیف سرنګي بدا شروع کړی دی الخلق پیدایش څنګه ایجاد کړی دی څنګه شروع کړی دی کیف خلق الخلق وګوره د مخلوقات په پزماکه کې وګوره کنه چا پیر وګوره چې دا څنګه تبا شو وبو کس سيزو او الله به څنګه پیدا کړي انجام څه شو دا ول انجام داته شو انجام خو شهید شو کنه مردار شو. ثم الله بیا بلا ينشئ النشأة الاخره پیدا کول بکی پیدا کی بدا په پیدائش نیوی. ثم الله يبدئ تلك البداءة الاخره بعد الفنا پس د فنا نه بل د دوباره کی پس د مرګ نه ان الله یقین الله علی کل شیء قدیر پارسیز قادر دے کباس بعد الموت کدا فنا نه پس پاسولی پارسیز قادر دے غی سیز نشي کمزور کولې چې پس د فنا نه پاس نه عذاب من یشاء عذاب باور کی چر چوغړی و يرحم ورحم بکی من یشاء بچا چوغړی و الیه تقلبون خاص غتبا واپس کولی شي حساب کتاب د پرام ربط خو مخکاره کته اوسه نتیجه دا ما قبل او تخویف مخ کې آیت کې چې دا کافر دې کرو شو دلته عذاب ذکر ځکه مخ کې وکړو يعذب من يشاء عذاب باور کې چره چوغړی صبري وي چې جرم کړی وي په خپل ژوندۍ کې جرمونه کړی وي الله عذاب ورکړي. سمرقندی شرمی بچاره چوغړی آخرت کې بول ورکړي یا دنیا کې چې پاسي دنیا کې چې پاسي ښا سوګ دا وي چې عذاب باور کې ولد ایرسو رحم بکی بچا باندې د قناعت. دویم قول لا يعذب بسوء الخلق ويرحم بحسن الخلق خيستا اخلاق سره با چاله چا باندې رحم کی ببد اخلاق به چاله عذاب ورکی. دریم قول بګدا دے عذاب ورکی په اتباع د بدعت رحم بکی په ملازمت په لزوم د سنت چې په سنت قائم دائمو. عذاب ورکی بالانقطاع الى الدنيا ويرحم بالاعراض عنها رحم بکی په د باندې دنیا نه مخېړولې. پنځم دا عذاب ورکی چاره چوغړی ببغض الناس له ويرحم من يشاء بحب الناس له چې خلکو سره بغض ساتو رحم بکی بچا چوغړ چې خلکو سره محبت کو د حق د وجه ويرحم من يشاء رحم کی بچا چوغړی هغه چې توبه استدینه او ایمان راوړ عمل صالح کړ توبه وی. سمرقندی رحم کی باغ چا چوغړ نه هدایت تو کی کچره د هدایت حلوی د الله لوی رحمی چې هدایت تو کی مون له پاسي پسمه روان کی د الله رحم دے. و الیه تقلبون و الیه ترجعون و تردون تبری هغه ته واپس یې تاسو په آخرت کې تبلای تم تیار دی خدای نور سره به وي بس پرې ده. ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلی و مونږه نوح علیہ السلام پیغمبر کړو مونږه اله قومه دا قوم ته فلبس فیهم ناغیسار شو دعوت ورکو پاغي کی توحید طرف الف سنت انذر کلنا الا 50 من مگر 50 کلنا نقوم نحنم سوا کالا دعوت قوم تو شو قوم نمنون فاخذهم الطوفان ان ول دغن منن کی طوفان وهم ظالمون وللکونی ول
حال دا دی چې دا قوم دی ظالمانو ظلم کو شرک کو فانجیناه نمونږ بچو ساتو هغه نوح علیه السلام نه دغې طوفان نه واصحاب السفینة او کشته والا هغه سره وجعلناها کړه مونږ دا کشته دا واقعه دا نجات آیت للعالمین عبرتو نمونه د مخلوقات د پاره و ابراهیم یاد کا ذکر وکړه د ابراهیم علیه السلام دا ما پیغمبر لېږلو هغه دعوت ورکو از قال قومي کله چې خپل قوم ته ویل اعبدوا الله صرف اور صرف د الله عبادت کوي د مخلوقات او د قبرونو مکوي ژوندۍ او مړي مکوي وتقو ير کوي د عذاب نام ذالکم خیر لکم دا خبره چې تاسو ته ما وکړې په دې عمل کول غوړه دي تاسو د پاره کچره عقل لري پويږي انما تعبدون کین تاسو عبادت کوي من دون الله د الله نه سوا د سشي کې او سانند جوړ کړو شو شکلونو الله نه سوا کې او د بوت کې وتخلقون افکا درم خبره جوړوي تاسو دروغ ان الذين كنا خلق غسان غ شکلونه تعبدون چې تاسو عبادت کوي خلق من دون الله د الله نه سوا هغه خودم را کمزور دي لا یملکون لكم رزقا هغه اختیار نه لري تاسو د پاره د روزه نه پکار تاسو د توحید تراشه فبدغوا لټوي عند الله الرزق د الله سره روزي بلداو کې چې وعبدوه یوال د عبادت کوي بلداو کې چې وشکرو له شکر ادا کوي دغه ورکړې شوی نعمت دغه د حکم مطابق استعمالوي الیه ترجعون خاص هغه ته واپس کول شي حساب کتاب د پاره دغه بوتاون لنه زیاده غنه مې یریږي و ان تکذبوا کچر دی تکذیب کیستا اے پیغمبرام اے رسول الله سلام یا اے ابراهیم دل سره لګی نیس پروا نشته ولې فقط کذب اده چې کینن دروغجن کړو و مون ډیرو امتون خپل رسولان کې ابراهیم علیه السلام سره لګی دا غنه مخ کې نوح علیه السلام یو قوم دی نو جواب بیا څنګه راځي دیو سره بیا ادریس مو لګی حالانکه ادریس سو تر شوی رسول الله سلام سره لګوا من قبلکم سازنا مخ کې یا کله کله جمع په ذکر شي مراد ته واحد وما علی الرسول نشته د رسول په ذمہ باندې وحلو لور تبغول دغه په ذمہ د البلاغ المبین خکار رسول او خکار دعوت او تبلیغ او لم يروا دا خلق سوچ او فکر نه کی کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله ول پیدائش کوي د مخلوقو وګوره کنه تا اخرت نه منی پیدائش نه منی مړه ته لګ وګوره سوچو کا ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی ان ذالک کنندا دوباره پیدا کول الله یسیر په الله آسان دی قلوا یا کبیام نه منې کنه باندې سړی هغه په خبره نه پويږي تر سوچ ګرځېدلی نه وي او ایو تو ګرځې فلړ د پدمکه کې فانظرون ګوره کیف بدا الخلق پریکټیکلی باندې سړی پويږي نه پریکټیکلی خبره کې تیوري باندې نه پويږي چې څنګه هغه پیدایش شروع کړی دی ثم الله ينشئ بیا الله کې نشت الاخره بل پیدایش ان الله کن الله دی الله علی کل شیء قدیر په هر کار قدرت لرونکی چې دوباره پاسی يعذب من یشاء عذاب ورکی چر چوغواړي و يرحم من یشاء رحم بگی بچا چوغواړي و الیه تقلبون خاصه غته واپس کول شي حساب کتاب د پاره